قال فرمائے فخرج منها اسدی جنتنا فإنك رجيم بس بشک تو رٹے شوی وإن عليك اللعنة بشک پتوانی لعنت دے الى يوم الدين تورد جزاء قال وی ربی اذ ما فانزلني مسؤولت را کما الى يوم يبعثون تاخذ وجهي مڑی راو چتولیش قال فرمائے فإنك من المنذرين بشک تدمولت ورشوی الى يوم الوقت المعلوم تاخذ وجهي جاری وقت مقرر قال تدوي ربي اذ ما بما اغويتني فسببت ابجي كاتب مراكم لو زينن لهم زب ضرور خيستكرم بيتاكنا في الارض واسمك ولأغوينهم او زبكم خامخا مراكم بي اجمعين طول الا عبادك ما استعملتك منهم الذين تقولون مخلصين شي مخلصين. الله تبارك وتعالى تخبر التوحيد دلائل وطور باندي حضرت آدم عليه الصلاة والسلام او انسان تخلیق آغاز او ابتداء ذکر فرمائے چکل حضرت آدم علیہ السلام بدن مبارک د خټینه جوړ کړی شو او بیا الله تبارک وتعالى ملائکه ته حکم فرمایي چې سجده وکړي ټول سجده وکړه شیطان خپل غرور او تکبر د وجه نه د سجدې نه انکار او وجه دا بیان کړ چې زه د پورن هدایت چې هغه اعلی سجدې رڼا ده او انسان د خټینه هغه چې خاشي او بیکاره او کمزوري خټینه پیدا دي نو زموږ مرتبه دا ونه چته چې کله د سجدې نه انکار وکړو الله تبارک وتعالى دا غي نه پس چې کوم واقعا دا ذکر کوي چې دا حکم کړی شو چې وزن جنت درته شوی او تر قیامت پورې په مطلب باندې الله لعنت چې ده ورونی شیطان چې کله وکړو چې اوس راندې درګه شو او د الله د رحمت نه محروم شو لعنت الله هغه چې په ما باندې وشو نو اوس چې د چا د وجه نه زه داسې د رحمت نه محروم شوم او جنت نه وایستلی شوم ملعون وګرځېدم راشه د هغه انتقام واخله لهذا د الله تبارک وتعالی نه سوال کوي چې ما ته تر قیامت پورې چې کله مړی راپاسول شي هغه وخت پورې ما ته مهلت راکړه الله تبارک وتعالی فرمایي چې تا ته مهلت دی تر هغه ورځې پورې چې کوم ورځې وخت مقرر دی قیامت پورې تا ته اجازه دی تا ته ژوند درکړی شو تر هغه پورې به ته ژوندي تر څو پورې چې د کائنات د میټولو دپاره هغه کوکې ووهلی شي مشکلې هغه وخت به شیطان ملعون هم چې دی د ټول انسانانو ټولو مخلوقاتو سره فنا شي او بیا چې کله دوباره راپاسول کېږي نو په دې وخت به شیطان دوباره راپاسول شي تر هغه وخته پورې ته ژوند ورکړی شو او مهلت ورکړی شو او دا وخت د شیطان الله تبارک وتعالی ته وایي چې زما ربه چې څنګه زه تا ګمراه کړم د دې انسان د وجه نه د آدم د وجه نه نو زه به په دې دنیا کې به دوی ته ګناهونه داسې ښایسته کړم داسې مزین به کړم دې لپاره چې دا ټول ځان پسې ګمراه کړم سوا د ستا هغه مخصوصو بندګان نه چې کوم تا ځان لپاره خاص کړی دی او ته د هغوی حفاظت وکړي قال فرمایي الله جل شانه فاخرج منها وزه دې جنت نه فإنك رجيم پس بېشکه ته رټلی شوي وإن عليك اللعنة او بېشکه په تا باندې لعنت دی إلى يوم الدين تر ورځ د جزا لعنت د الله د رحمت نه لرېوالی نو دا لعنت دا یو بد دعا ده عموما خلک په ورو خبرو باندې چې هغه یو بل ته د لعنت لفظ استعمالوي حالانکې حدیث پاک کې دې نه ممانعت راغلی ده یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په یو کس باندې لعنت ووایي او هغه کس د لعنت مستحق نه وي نو دا لعنت چې دی واپس په ده باندې راولېږي د الله د رحمت نه لرېوالي او محرومتیا قال ویل ابلیس ربي ای زما ربه فانظرني پس مهلت راکړه ما ته الى يوم يبعثون تر ورځ تر هغې ورځې پورې چې تر هغې ورځې پورې يبعثون چې مړی راپاسول کېږي چې مړی راوچتولی شي هغه ورځ پورې ما ته مهلت راکړه قال فرمایي الله جل شانه فإنك من المنذرين بېشکه ته د مهلت ورکړی شوی تا ته مهلت درکړی شو الى يوم الوقت المعلوم تر هغې ورځې پورې چې د هغې وخت مقرر دی د قیامت تا ته مهلت درکړی شو قال ربي ای زما ربه بما اغویتني په سبب د دې چې تاسو ګمراه کړم یعنې آدم علیه السلام لأزینن لهم زه به خامخا ښایسته کړم دوی دپاره لأزینن خامخا به زه ښایسته کړم لهم دوی دپاره ګناه فی الارض په ځمکه کې ولأغوینهم او ضرور به زه ګمراه کړم دوی اجمعین ټول الا عبادک سوا مگر ستا هغه بندګان منهم المخلصین د هغوی نه چې مخلص دی ابلیس چې د الله تبارک وتعالی په وړاندې دا قسم کړی دی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم قسم یې کړی دی چې خامخا به زه دوی ګمراه کوم بل طرف ته د الله تبارک وتعالی وعده ده چې تر څو پورې چې دوی
توبه واسي زي ما مغفرت کو یو طرف ته شیطان وعده الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء یو طرف ته شیطان د فقر فقیر وسوسه شي د بنده په ځای او بل طرف ته فحاشي او عریاني ترتیب ورکړي والله يعدكم مغفرة وفضلا الله تبارك وتعالى مغفرة وعدته او ده بشان الله جل وعلا فضل رزق فراخي وعدته او الله تبارك وتعالى ورزق نعمته الجلال قوي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اسمع اے بني آدم اکر ما بین چې شیطان اتباع کوه شیطان خبر باسي مزه دا ستاسو ښکاره دشمن دی نو دا یو داسې دشمن دی چې حدیث پاک کې راځي چې د انسان په ټولو کې څه وینه ګرځي ته په شان چې شیطان لا قوت او طاقت ورکړی شوی چې دا انسان په ټولو کې د وینې په شان ګرځي او وسوسه اچي او خپل مهنت جاري ساتي الله تبارک وتعالى شیطان ته دومره لوی قوت او طاقت ورکړی خو د هغې نه زیات طاقت الله جل شانه مسلمان ته ورکړی هغه طاقت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په صورت کې دی هغه طاقت د باوضو اوسېدلو په صورت کې دی چې کوم انسان اکثر باوضو پاتې کېږي د شیطان د شر نه محفوظ پاتې کېږي هغه طاقت د قرآن عظیم الشان په صورت کې دی چې کله د قرآن مجید تلاوت کېږي څوک چې د قرآن کریم تلاوت کثرت سره کوي د الله ذکر کثرت سره کوي نو د شیطان د شر نه محفوظ پاتې کېږي نو د شیطان اگر چې شیطان ته ډېر زیات قوت او طاقت ورکړی شوی چې انسان ته ښکاري نه د انسان په رګونو کې ګرځي دومره لوی طاقت شیطان ته ورکړی شوی خو د هغې نه زیات طاقت د هغې نه مضبوط طاقت هغه الله تبارک وتعالی چې دی خپل بنده ته مؤمن ته ورکړی هغه کوم طاقت دی د الله جل شانه د ذات طاقت دی د الله جل شانه د ذکر طاقت دی تر څو پورې چې بنده د الله په ذکر کې مشغول وي د شیطان د شر نه د شیطان د مکر او فریب نه د شیطان د وسوسې نه محفوظ وي نو معلومه شوه شیطان اگر چې ډېر قوتونو طاقتونو والا دی خو د هغې نه لوی قوت او طاقت الله تبارک وتعالی چې د مؤمن بنده ته ورکړی او هغه د قرآن مجید په صورت کې دی د الله د ذکر په صورت کې دی د عبادت په صورت کې دی د الله امداد او نصرت په صورت کې دی چې کله هم یو بنده د الله تبارک وتعالی نه مدد غواړي امداد غواړي د الله ذکر کوي الله رب العالمین وایي چې انا معه اذا ذکرني زه خپل بنده سره چې کله زما ذکر کوي فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تکفرون تاسو زما ذکر کوئ زما نه شکر کوئ تاسو زما ذکر کوئ زه به ستاسو ذکر کوم تاسو د انسانانو په مخکې زما ذکر کوئ زه به د ملایکو په ذکر کوم محفل کې ستاسو تذکره کوم او څوک چې ما ځان تیاروي په تنهایي زه هم ځان سره ذکر کوم او څوک چې په مجموع کې زما ذکر کوي نو زه د هغې نه اوچته مجموعه کې د فرشتو په مجموعه کې دغه تذکره کوم لهذا د الله تبارک وتعالی د ذات په شان لوی قوت او طاقت د مسلمان سره دی چې کله یو مسلمان مخلص وي الا عبادک منهم المخلصین مخلص بنده وي د الله د ذات سره مخلص وي د الله دین سره مخلص وي او پاک او صاف مؤمن بنده وي د الله مدد سره دارشتي وي نو شیطان یا خپل دجل او فریب کې دې شي ګرځولای الله تبارک وتعالی د حفاظت کوي او حدیث پاک کې راځي چې کله الله رب العالمین خپل یو بنده سره محبت کول غواړي نو د هغه د ګناهونو نه داسې حفاظت کوي سره چې تاسو د خپل د دماغ حفاظت ته وګورئ کوئ چې کله هغه مساعده لهذا د تقوا خوف خدا د الله یاره د الله رب العالمین مخې ته ودرېدو تصور چې کله د مؤمن په زړه کې وي الله جل شانه د شیطان د دجل نه د شیطان د مکر و فریب نه د بنده حفاظت کوي